دا बोर्ड लगे थे पति मैं लिख रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर सलाम के लिए जाने का रास्ता دا وردا قوم خلق ورزي په دې لار باندې نه صرف سړی په دې باندې ورزي په دې لار بوس دا سلار شي زه دوست طریقه خیم ښه په بدايه ورزم دا سه براشي پوه شو دا ډېر وګړي د موز نه پس په دې باندې ډېر لوی راشي ډېر خلک ته پوسونه کوي پته وطني یاره که سلام څنګه دا به کم ځای ته ورځي دا سی صاحب دی وګوره مخامخ شنه روزه ښکاري نه دې ته ګنبد حضرا وایي شین کلر کې چې د لاندې حجره عائشه رضی الله عنها پیغمبر اسلام چې کوم دی کې آرام فرما دی دا هغه ځای دی پوه شوې حجره عائشه به دې ستوي پیغمبر اسلام مطلب د حجرې نه وروته او منبر له براغ یا محراب له براغ منځ به نو دا اقا ځای دی پوه شوې دا مینار چې د ښکار دا شینو دلته د عباس رضی الله تعالی عنہ کورو عباس رضی الله څوک دی پیغمبر اسلام تر مبارک او هغه په کور باندې ناول لګیدلې و حضرت عمر خو په دور کې هغه ناور وبېسته ځکه چې د هغې اوبه به لارې ته رابیدي او دا لاره چې اوس باندې خلک باب السلام باندې ورځي دا لاره مسجد نبوي ته پخوا په زمانه کې دا هغه لاره او په دې به خلک مسجد نبوي ته تلل نو هغې کپړې بس ښه کېدې چې کله باران و نو هغه وبېسته هغه ناوه هم درته وښیم دننه چې کوم زیارتونه هغه هم درته وښیم نورالدین زنګین رحمت الله علیه چې وغه دې ځای کې هغه اوسپنه ویلې کړې وه 2 سلور کلر کې دغه د ښکاري دې ځای کې دا غونډه هسټري به بیا بیانوم خو اوس دننه ورځم اوس دې پرېږم ښه باب السلام دا وګوره دا مناره ده پوه شوې شین کلر کې او دلته رادننه شي دې خوا وګوره دا باب السلام دی نه باب السلام دې چې را مخامخ شي مړه داسې خوشبويي او داسې یخوالی به محسوس کړي چې حیران به شي په ځای کې به چې دني محسوس کړي دا باب السلام دی په دې رادننه شي بسم الله والسلام علی رسول الله اللهم افتح لي وابواب رحمتك دې ځای کې د عباس رضی الله عنه کورو او دا هغه ناودینی دا سوري نه په دینون کې چې سوري ښکار دلته هغه ناول لګیدل و دا لار دیوانه محل حرم ته راتل مسجد نبوي ته راتل دې کې د عباس د حکومت هغه ناوه بدل ته بدل لار کې را به دا خلکو له کپڑے مطلب سخا کولې د خلک په روان نه مسجد لار مسجد دیوال په دې پهلو کې دا پهلو د ښکاری هر مسجد دیوال دا به عمر خدای لار پرې خو دا هغه ناوه چې عمر خو رويستا بیا وته عباس نه خو وی چې یار د پیغمبر سلام بخپل ملاسونو مبارک باندې لګولې و چې کله عمر خو ته پته ولګی دا نو هغه عباس نه خو ته تاسو ما په ګو باندې اوخېږي او دا نو قشنته لګوي څنګه چې پیغمبر اسلام لګول دا غفرناله ده خان عباس نه خو کور دی او دا لار بیا عمر نه خو توثیق کو دا دیوال را رسو کو دې ته روړ دا دیوال دا لار هغه پرې خو چې کله خپل دور خلافت کې دا باب السلام باندې خلک ورزي ټیک ده او دا دې خو دا لار چې دا بیا عثمان غنی نه خو دې په لرنه هغه دیواله پور دا توسيو بیا په خپل دور خلافت کې دا عثمان غنی نه خو کړی او دا عمر نه خو کړی حرم مخه طرف قبلي طرف توسيو دا صرف عمر نه خو عثمان غنی نه خو کړی دا باب السلام دی په دې باندې خلک را دنه کې ادارې نه سیده راځي سلام الله ما غلطه روزه ده دې کې دا پیلر د تخکاری دې کې دا 5 نمبر پیلر دا وګوره دې باندې ګلدسته شان لګیدل دا شین کلر کې صفانه ښکاري ورغه دا دې ته لیکلي دي حد مسجد نبوي صلی الله علیه و علیه وسلم دا 5 نمبر پیلر د باب السلام نه چې د خو راځو دا تقریبا یو له پیلر پورې دلته ور پیغمبر اسلام د وخت مسجد د دې ځای پورې د حرم دیوال دې ځای پورې د هغه روزه رسول الله ول دې ځای پورې دا ټول حرم او څلګ مخکې راشي دا د محراب چې کوم ځای کې جوړ دی کې عمر خو عبادت کو موږ په دوران کې منافق مشرک په خنجر باندې او د هغه زخم نبی هغه شهادت هغه حاصل شو او دا منبر رسول له په کوم باندې چې امام خطبه ورکړي پیغمبر اسلام چې کوم ځای خطبه ورکول هغه ته منبر رسول حدیث نه والا د روزه د هغه جالو پورې دا ټول ریاض الجنه دغه کې حدیث هم لیکل شوی دی دا لار عمر رضی الله عنه پرې خوا پوښوي او دې پورې دیوالو او دې نه پس بیا اخو عثمان غنی نه خو پرې خو دې محراب عثماني ودل د عثمان غنی نه خو عبادت کو دا لار چې دا غي پرې خو دا اخو دې خو چې د عمر نه او دا محراب رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام دې کې موږ کو دې کې دا حدیث لیکلم دی چې منبر نو واخله د روزه پورې چې کومه ایریا دا ریاض الجنه دا دې ریاض الجنه او دې کې غستنه و چې پیغمبر اسلام مو د ډډه ور د خجوري غتنه ستونه حنانه او دغه روزه ده مخامخ چې کار دا حجره عائشه وا وای شو دلته خلک راشي مخامخ دغه ځای کې درېږي سلام پېښ کړي دغه روزه جالي ښکاری ټوله مخامخ درېږي سلام به پېښ کړي بیا به بهر وځي اوس په ذهن کې کولو شوی وای شو دغه مخکې ورشي بیا په یوم نورم
کله چې عمر خدا لاره پرې هو تاسو کوو دلته داسې 15 حجرې وي د هغه طرف نه واخله دې طرف ته قبلي طرف د 15 حجرې وي او دې طرف ته داسې 4 حجرې وي دې کې د حفصه رضی الله عنها حجره و د پیغمبر اسلام بیبي او د عمر خولور وروا دا یو حجره دې کې چې کله هغه توصیه کوو حجره نورو نه ایو ته وی چې را مال دې کې اوله حجره نورو له بیا اخره کې چې مشران خزه عائشه رضی الله عنها دې ټول په جرګو کړه هغه نه پسې اومنه ده نو حجره نور کړو هغه ته جوړ کړ هغه کړکې چې د ښکاری دغه د حفصه بنت عمر رضی الله عنها حجره وا ایو ته چې مال د کړکې پرې ده چې ماته روزه رسول مخامخ قاعده ګوره د ګل باندې لیکلي رسول الله صلی الله علیه وسلم بيخي د مخامخ دا کړکې 1400 سال نه کولو ده عمر خو په دور کې جوړه شوې ده او تر اوسه پورې کولو ده او ان شاء الله د قیامت پورې ودا کړکې کولو وي دا شانتي دا مخامخ دا حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها حجره ودی ځکه دا کړکې کولو تاسو د ښکاری بيخي روزه د مخامخ دا ګوره لیکلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخامخ شریف و سلام پیش کړه غټ سوري د ښکاری دا قدم کې دوه ګونه لګیدي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله عنه کې لیکلي دي د مخامخ شي او سلام به پیش کړي سلام پیش کوم دا به نور ویډیو السلام عليك يا ابي بكر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدك ورسولك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا امام الانبياء يا رسول الله زمان مرتفع قربان يا رسول الله يا رسول الله زمان مرتفع طرف روان ما كانوا دستان طرف داخل ډېر سلام رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين حضرت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى السلام عليك يا امير المؤمنين حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى صلى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وصلى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين روزي پر جالو باندې لیکلي دا لیکل چې د ښکاری لا اله الا الله ملك الحق المبين او بیا سره خو لیکلي دي محمد رسول الله صادق الامين دا چې څوک د سحر مونږ پس سل پیری وي فرضونه سو مشکلات الله تعالی به خیر کوي دته مخامخ د حفصه بنت عمر د لار د خلک راضي دا غړه او په طرف باندې په دې باقي باندې کوزي مخامخ جنت البقیع ده ٹھیک ده پیغمبر اسلام په مبارک جنت البقیع طرف ته دی مونږه د داسې قبله طرف ته راتیر شو دی خو قبله ته دی طرف ته تاسو مخ ته راتیر شو سلام پیش صلی الله علیه سیدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین صلی الله علیه وسلم هغه طرف باندې را دنه شو باب سلام دی خورو وته دې د پاسه ګمبد حضرت جوړ شوی دی چې بره اوس به د ښکار شي دا کبي جله چې د ښکار دی جالو د پاسه ګمبد حضرت ده دا ګمبد حضرت سره خواږه چې کوم مینار دی دا هغه دی او هغه ګمبد حضرت ښکارینی دې زنه دې دا اوس موږ په سلام باندې را دنه سلام پیش کړي خو بابا باقي طرف ته وته دا ګوره ګمبد حضرت کاردار چالو د پاسه دا ګمبد حضرت جوړ شوی دا ٹھیک ده هغه يهوديان چې کوم دوه کسانو پیغمبر اسلام ته چې ګدای کول هغه دي ځکه خپل خیمه چولې پړاو چولو دي ځنه د لاندې سورنګي سو د پیغمبر اسلام په مبارکو ته رسیدلی او خوره به جنت البقیع غرزل مخامخ د جنت البقیع دیوال ښکاری د پیغمبر اسلام په مبارک دي طرف ته دي او سر مبارک هغه طرف ته دی او مخ مبارک قبله طرف ته دی دا موږ سلام کوو دا موږ قبله طرف ته دا راځو او سلام پیش کوو ډیر خلک په دې کمپیوټر کې چې دا څنګه موږ ته قبله طرف ته راځو او خپل ګس سره وګورو او سلام پیش کوو دا په دغه طریقه باندې هغه طرف باندې زرانه ریاض الجنه ته ورزي او 40 نمبر گیټ چې دا باب جبريل دی ته وي او دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور دی ځای کې او دی ځای کې دا خالی ځای نه د کمرې ته مخامخ چې دا خالی ځای دی ځای کې دا غي کور وخه هغه مخامخ جنت البقیع دیوال دی دا مخامخ ښکاری دی کې تقریبا 10,000 اصحاب کرام دي امهات المؤمنین هم پکې دي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پکې هم دي تقریبا 10,000 اصحاب کرام پیغمبر اسلام د زامن مبارک چې کوم دی هغه پکې دلته دفن دي حضرت عائشه رضی الله عنها پکې هم په جنت البقیع کې او دا مخامخ تاسو ته مازه خو کنه دا د نور الدین زنگین رحمت الله علیه چې کله يهوديانو پیغمبر اسلام لاندې سورنګ ویستو هغه بیا دي چې هغه اوسمنه ویلي کړه و دا کمره د ښکاری دي چې هغه اوسمنه ویلي کړه او بیا سلور طرف ته دغه کې غیر چاپیره د روزي نواز و دا مخامخ مونږ په هغه ګیټ باندې راځنه شو دا هغه پیلر باندې او په دې طرف باندې وروتو قبله طرف ته پیغمبر اسلام نه قبله طرف ته مونږ داسې وروتو سلام پیش
ان شاء الله امید دی چې په دې به تاسو تفصیلی ویډیو به تاسو ټول به پېښ وي ټول مدینه منوره ته حرم شریف دوانو ته وي د مسجد نبوي او هغه ته بیت الله شریف وي پوه شئ په جان اوسه او اصل ورکل کې چې دا دوه دیلان دوه محراب دی یو محراب عثماني او یو چې کوم موجوده محراب دی پیغمبر سلام چې پکې موږ کو واخا او دا به روزه مخ دا ټول سو عاشقان ولاړی مسوک تصویرانو باندې سوک د واغانې کوي سوک خپل پریاد سناوي د مخامخ پکچر سره خلک دې طرف نه باسي سوک پکې ودونه کې یاره دا کې پکې نکاحګانې تړي سوک دا سوک سلام نو واپس راځي نو په دې طرف راځي دا چې پاغه طرف ورشي سلام مو کې اسې روزه مخ ته تیر شي دې طرف باندې واپس روزه دا سره راځي بیا نور بس خلک ورته خپل حال دل سناوي څوک د جاړي Uy, la.